بدبخت سوشل میډیا ورکرانو نن چې کومه دغه وګټله او شیخ صاحب وبیلله او شیخ صاحب د همیشه لپاره د دې دنیا نه چې کومه دی هغه لاړه. موږ پښتانه دومره بدبخت قام یو، دومره رذیل او قمقل او بیوقوف قام یو چې موږ هغه سړی هم معاف نه کړو چې اتیا کاله چې کومه دی په دې وطن کې زموږ او ستاسو بچو ته چې د قرآن او د حدیث درس ورکړی دی، د چا په وجه چې ټوله ایشیا چې کومه ده د حدیثو نه د قرآن نه منوره وه هغه موږ نه معاف نه کړو. بیا موږ وو زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم، زما لویه ګناه دا ده چې زه بدبخته یم، رذیل یم، کمبخته یم، زه پیرغون زما نه جوړ دی. پیرغون په پیرغون کې انسانیت موجود و، په پښتون کې چې کومه دی هغه انسانیت ختم شوی دی. ډېرې خبرې کول نه غواړم، خپل سوشل میډیا ټیم خپل مشرانو ته د چا چې وس رسي هغو ته یو ګزارش مخې ته ږدم چې که تاسو د شیخ صاحب قاتلان معلومول غواړئ نو دا صرف هسې نه ده چې پوسټ وکړه او قصه وکړه او قصه ختمه، په دې نه کېږي ورور مې. قصه داسې ده چې چا د شیخ صاحب خلاف چې کومه دی هغه کمپین په سوشل میډیا چلولی او چا چې کومه دی د هغې د وجې بیا په شیخ صاحب باندې فتوې لګېدلي دي، په هغې باندې شیخ صاحب ته چې کومه دی دمکۍ میلاو شوي دي، په هغې په وجه چې کوم دی شیخ صاحب ته کنځلې ورځې بدې شوي دي، په هغې باندې چې کومه دی د شیخ صاحب چې کومه دی ګستاخي شوې ده او د هغې په وجه چې کومه دی د خلکو په زړونو کې د شیخ صاحب دپاره نفرت جوړ شوی او د هغې په وجه چې کومه دی نن شیخ صاحب د دې دنیا نه رخصت شلو. نو مهرباني به تاسو دا وکړئ چې هغه ټول کسان به ونیسئ، صحیح ده، او حکومت دا ذمه داري ده خو چې زموږ مشران په دې پسې زور وکړي چې هغه ونیول شي او د هغو نه پوره تحقیق او معلومات وشي چې تا د چا په خوله شیخ ادریس صاحب غونته کې په هستۍ پسې ته لګېدلی وي او په هغه پسې دې ردې بدې او هغې کې تا داسې خلک بیا را تیار کړه چې په هغه باندې فتوې لګېدلې او نن د دې دنیا نه چې کومه دی رخصت شو. دقه طریقه کار دی او دقه لار دی. زه خفه په دې نه یم چې شیخ صاحب شهید شو، د شیخ صاحب په شهادت باندې موږ فخر کوو او دا زموږ د اکابرینو تاریخ دی الحمدلله چې هغو همیشه د دین اسلام دپاره چې کومه دی او د دې وطن دپاره د خاورې دپاره چې کومه دی قربانۍ ورکړي دي. خو خفه په دې ما چې یو طرف ته د هغه سپکاوی کنځل رد بد او بیا دومره په بېدردۍ سره لکه مطلب شهید کېدل او دومره لویه هستي چې د هغه د وجې زموږ د بچو چې کومه دی هغو سینو ته چې کومه دی د الله کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث چې کومه دی هغه را رسېدلي دي. نو ټولو ملګرو نه زما دا غوښتنه چې په شیخ صاحب دپاره همدغه کمپین وچلول شي چې چا په سوشل میډیا د شیخ صاحب خلاف پروپیګنډه کړې وه، چا د هغه خلاف زبان درازي کړې وه، د هغه خلکو خلاف دې ودرېږي، ډډ کر مقابله دې وکړي او د خپلو مشرانو نه دې غوښتنه وکړي چې دا کسان جلد تر جلد ګرفتار شي. د شیخ صاحب قاتل هم د دقه لارې نه معلومول کېږي. نور په دې وطن کې 1 لاک پښتانه قتل شوي د وروسته قاتل چې کومه دی نامعلومه دی، نو دا هم په نامعلومه قصه کې لاړ شي. نو ټول ملګري دغه عاجزانه خواست دی چې خپلو مشرانو نه دا غوښتنه وکړي او بیا مشران همدغه کار وکړي کومه طریقه کار چې ته ما وښودل. Islam